الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره نؤمن به ونتوكل إلا سوسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده 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 لا شريك له ولا وزير له ومشير له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا ولد له ولا له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين
وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به في آخر إن درود شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مبارك على محمد وعلى آل محمد. د څومره ناس کسان چې لږ وخوځېږي د ماشومان یو خوا بل خوا شي د خلکو له ځای وکړئ ښه کافي ځای دی پکې خو لږ پاڅئ خیر دی ما خو لږ تنګ کښېنئ. عزیزانو د مورې بانډې او د غیر چاپېره علاقو سره تعلق لرونکو په الله مینو مسلمانانو وروڼو زمونږ او ستاسو د دین او زمونږ ستاسو د عقیدې او زمونږ ستاسو د پیغام او زمونږ ستاسو د دې عاجز فقیر یتیم متروک کتاب د حقانیت لوی علامت دا دی چې د مسجدونو په ځای باندې منګه په خړه ډاګه د یو غریب سړي په کور کې ناست یو بیان کوو. کچرې د رب کتاب حق نه وی زمونږ پیغام حق نه وی او منګ تاسو الله ته ګران نه وی نو خلقو به جماعتونو نه منع کول. په دې خبره لاک لاک شکر دی زما جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم قربان دې شم نبی نوم اغستلو والا دې ډېر دی الہ العالمین د نبی د منلو والا هم ډېر کام. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږه د زړونو د ملهم د پاره زمونږ په زخمونو باندې د ملهم لګولو د پاره اے نبی ته برحق نبی ځکوې اے اللہ تو واحد ذکر لا شریک ربات پرشتیاو الہ ربات پرشتیاو معبود پروردگار عالم تا کتابم حق ستا نبیهم حق رباتا چورلس نیم سپکال مخکې زمونږه زخمی زړونو د پاره د ملهم انتظام کړی دی. ربه تا ته پته وه چې 1500 کاله پس به داسې خلق پیدا کیږي چې هغه به د ډېر په فتنې دور کې به قرآن راخلي ډېر مشکل کې به قرآن سره یاري کوي. ربه تاله پته وه چې امیان به دا قرآن ګټي ربه تا ته پته وه چې غریب غریب مولیان به د دې قرآن ملګرتیا کوي. ربه تا ته پته وه چې ډېرو خدایانو په منځ کې به غریب خلک پاسي هغه به اعلان کوي چې اشهد الله اله الا الله. ربه تا ته پته وه چې بیا به هغوی باندې مشکلات راځي څوک به د کورونو نه شړي څوک به د جماعتونو نه شړي څوک به ورسره بایکاټ کوي
څوک باور سره تعلق نه جوړوي. ربا ستا نبی ویلیو دی زخمونو باندې ملهم لګولو د پاره، دی یتیمانو ته د ډاډ ورکولو د پاره. ربا ستا د کتاب د ملګرتیا کوونکو ته ستا نبی 1400 کاله مخکې ته د هغه په خوله باندې دا روایت راوړی و: بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا. اے خلقا دا دین بنا اشنا، څوک چې د دین خبره کوي خلق به ناروا ګڼي، خلق به ورپاسې ګډې وډې وایي، خلق به جوماتونو نه شړي، خلق به جومات کې نه پرېږدي. ربا ستا نبي ویلي وو چې وسيعود یا وسيعود کما بدأ. اے اللہ تا نبی فرمایلی وو، حق فرمایلی وو چې بیا به دا دین ناشنا شي. عزیزانو اصل مقصد و غرض میں داوے الحمدللہ زمن ستاسو رب هم حق، نبی هم حق، کتاب هم حق. منگ تاسو پا نیغ لار باندے روانی و اللہ دے منگ تا نیغ لار نصیب کی. قرآن مراغستے دے خو منلو ضرورت دے. اے خلقا، اے د مری بانډي نوجوانانو، اے د جماعت نه راویستلی شوي مسلمانانو، اے په ډاګه باندې ناستو د بادشاهۍ لایقو خلقو، یوازې د قرآن په نوم باندې کار لږ په زور، یوازې په نوم باندې کار. نن منګه جلسه جوړه کړه، نن مو یو پروګرام جوړ کړ، قرآن کریم مو راواخست، 2-3 ټکي مو ولوستل. یو مولا راغی د الله د دین خبره یې وکړه، هغه چې لاړو خبره لاړه، په دې باندې خلاصېدله. اے خلقا قرآن د عمل کتاب دی، دا د عقیدې کتاب دی، دا د ایمان کتاب دی. پیغمبر علیہ السلام چې کله فرمایلی وی ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما، او د دې دا معنا نه ده چې ځان سره دې راواغسته تله د میزان کې کېناستې نو ته به د تله د میزان کې دروند وې. نه، دا د تللو کتاب نه دی، دا ځان پورې د تړلو کتاب نه دی، دا یوازې د لوستلو کتاب نه دی، باندې ټیم پاس کېدلو د پاره نه دی راغلی. اے خلقه دا د عمل کتاب دی، دا د عقیدې کتاب، دا د ایمان کتاب دی. دې باندې رب العالمین عمل غواړي. څه شی غواړي؟ په زور ووایه څه شی غواړي؟ عمل غواړي. دا لوی پروردگار را لګلی. قرآن کریم اعلان کوي سورہ احقاف کی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اے د مورې بنډې والا نازلولو والا څوک دی؟ اے خلقا لګلو والا څوک دی؟ اے خلقا عمل غختلو والا څوک دی؟ په دې قرآن باندې بدلو ورکولو والا څوک دی؟ پروردگار عالم فرمائی ذہن کې کښېنوئ، دا قرآن الله فرمائی ما را لېږلی وی. نو دې قرآن باندې که تکلیف تا ته رسي دا زما په وجه تا ته رسي، دې باندې تا کو نو ستا د الله په وجه خفګان راځي، دې په وجه باندې جیل ته ځې نو ته د الله دپاره جیل له ځې، دې دپاره تاله کنځلي کېږي نو دا د الله دپاره تاله کېږي.
دی قرآن کریم د پارا هر مشکل چې تا باندې راځي نو نازلولو والا څوک دی نو د هغه د پاره برداشت کا. خو صرف دومره خبره ده الله فرمایي چې دا قرآن کریم ما د دې د پاره نه دی نازل کړی چې صرف د دا په ترویخو کې خطراو کې د ختم پې وکړی شي بیا د روغ کال چوټي مړی دی هغه پسې بسکټ دې پې وخوړلی شي یو فنکشن دی غټ خلق راغلي دي یره جي پروګرام دی یو قاري صاحب هم راوستی دی ځان سره یره جي د دې پروګرام افتتاح به په قرآن باندې وکړو قاري صاحب قرآن وایي بس نور ټول پروګرام بیا د غیر الله یي په دې نه چې منګه افتتاحګانې صرف په قرآن کوو منګه ساختونو کې قرآن لیکو منګه تعویذونو کې قرآن لیکو منګه د دم دپاره یو څو آیاتونه زده کو منګه د مانځه دپاره یو څو آیاتونه زده کو دې باندې خلاصیږو جلاله دا د عملو د عقیدې کتاب را لېږلی دا قانون دی دا دفعات دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د کمې معاشرې اصلاح کړې وه قرآن کریم باندې د هغې یو سپاهي ته که چرې وګورې حیران کران به پاتې شي اعمالو ته یې چې وګورې کردار ته یې چې وګورې گفتار ته یې چې وګورې مګر مسلمانانو دا ډایجسټ ګڼلی دی د صحابه واقعات زمونږ ډایجسټ زمونږ اخبار دی ملای بیان کی ټیم پې تیر کی عوام واوري ټیم پې تیر کی مصنف اولی کی ټیم پې تیر کی منلو والا نه مصنف منلو والا نه عوام منلو والا نه بیانونکی عمل کولو ار په ځان کې پیدا کولو والا هیڅ څوک نشته 1400 کاله وشو هر مکتب فکر والا علما په خپل انداز دا قرآن بیانوي خو اثر یې نه ښکاري د صحابه واقعات بیانوي خو معاشره د صحابه په شان جوړه نه شوه بس د بزرګانو خبرې دي زه وکم ټیم می تیر شي ته واورې ټیم دې تیر شي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کم خلق چې د قرآن سره جوړ کړی و د هغو اعمالو کردار وګوره یرفع بهذا الکتاب والا نقشه وګوره دا څنګه رب اوچت کړی و علماء کرامو لیکلي دي عمر فاروق امیر المؤمنین دی یو خو اسی د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابی دی لوی مرتبه دا نو بس لوی مرتبه دا بیا ورپسې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خاصو دوستانو کې نو بلا لوی مرتبه دا بیا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خلیفاګانو کې دویم خلیفه دی دای هم لوی مرتبه دا دا لوی مرتبه والا انسان دا هم د دې قرآن کریم منلو والا او من تاسو هم د دې قرآن منلو والا یو من تاسو هم د رب بندگان یو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تا سفیران د ملکونو راغلی دي ملاقات دی سفیر غټ سړی وي دنیوي یو مقام وي د لویو لویو ملکونو سفیران راغلي وي عمر فاروق زړه کې تیره شوه چیرې عمر هم څه شی دی چې دومره دنیا ورته راځي عمر هم څه مقام لري عمر څه معمولی سړی نه دی
دا لوی لوی سرداران او دا لوی لوی سفیران سے ورلا راضی اسے والا ناراضی عمر بھی کوئی چیز تو ہے خوچ څرنګه نفس حمله وکړه په دې خبره باندې چون کې قرآن کریم والاو د دې قرآن منلو والاو ورونو منګ تاسو د دې اغستلو والا یو منلو والا نه یو نوم اغستلو والا یو عمل کولو والا نه یو چلے آتے ہیں روزے پر ہزاروں درد دل کہنے چلے آتے ہیں روزے پر ہزاروں درد دل کہنے اجازت ہو تو میں بھی داستان غم بیان کر دوں ہر چا قرآن کریم لاس کے راغستے دے زمنگ ہر چا تا سلام دے لیکن دا ہر چا خپل خبرې دي دا هر چا خپل خوښه ده دا هر چا خپل چوایس دی خلق قرآن کې مینس قرآن کې راړولی قرآن وي مقصد به بله خبره وي د چا به دنیوي غرض وي د چا به اخروي غرض وي د چا به د چا صفت مطلب وي د چا به د چا صفت مطلب وي منګه یو رب پیژنو د هغه مقصد لرو مشهور خبره ده څلور کسان یو ځای کې ناستي بادشاه راغی بار بار به تاسو زما بیان کې اورېدلي څوک په قرآن کریم باندې پارلیمنت ته ځان ورسوي مقصد لري څوک په قرآن کریم باندې یو جماعت ته ځان ورسوي د مسجد امام شي څوک په قرآن کریم باندې یوې مدرسې ته ځان ورسوي مدرس ولګي څوک د قرآن کریم په ذریعه باندې ایوانونو ته ځانونه ورسوي ودرېږي څوک د قرآن کریم په ذریعه باندې بل یو شی وګټي څوک لیډر شي څوک بلا شي قرآن په ذریعه خلکو ډېر څوک په محلات جوړوي څوک په ځان جوړوي څوک په جهان جوړوي او جوړیږي ور باندې که چېرې څوک یې کسب وګرځوي الله د دې د کسب نه ولې منع فرمایلې ده ځکه چې دا کسب جوړیږي او د ټولو کسبونو نه لوی اعلی کسب یې دی خلک ډېر پې غولي څوک په دې قرآن الله ته ځان رسوي څوک په محلاتو ته ځان رسوي څوک په دنیا ته او څوک الله ته څلور کسان ناستي بادشاه راغی ورته ویې زه یوه مصره وایمه هر یو کس به د هغې جواب راکوي مصره به جوړوي څلور کسان دي څلور واړه شاعران دي څلور واړه هوښیاران دي و د هر چا اندرون جدا دی اندرون نه د غیر الله آواز راځي د چا اندرون نه د الله آواز راځي د چا اندرون نه په غیر الله کې د بابا آواز راځي د چا اندرون نه د قبر آواز راځي د چا اندرون نه د پیر آواز راځي د چا اندرون نه د استاد آواز راځي د چا اندرون نه د معشوقې آواز راځي مختلف شوقونه وي بادشاہ ورته وایي اس لیے تصویر جانان ہم نے کھنچوائی نہیں اے څلورو تا ووایه چې ولې تاسو د جانان تصویر نه وباسئ څه وجه ده هر سړی ځان له اندرون کې چې څه شی دي راوځي یو سړی پکې غریب دی هغه ورته وایي چې ای بادشاه پیسے مصور جیب میں پائی نہیں مانگتی تھی پیسے مصور جیب میں پائی نہیں اس لیے تصویر جانان ہم نے کھنچوائی نہیں چې زه غریب یما فوټوګرافر پیسې غوښتې
ما سره پیسې نشتا کني دا ګناه به مې سل ځله کړې وه خدای نه نه یریږم خو پیسې نشته یو پکې نابینا دی ړوند دی هغه ورته وایي مجھ میں بینائی نہیں ہے اس میں گویائی نہیں مجھ میں بینائی نہیں ہے اس میں گویائی نہیں اس لیے تصویر جانان ہم نے کھنچوائی نہیں و بادشاہ زما سترګې نشته چې زه تصویر وګورم او تصویر پورې جبه نشته چې ما سره خبرې وکړي ځکه مې نه دی ویستی کنې خدای نه نه یریږم ویستی به مې یو عاشق دی پکې هغه ورته وایي چې ایک سے جب دو ہوئے پھر لطف یکتائی نہیں ایک سی जब दो हुए फिर लुत्फ यकताई नहीं इसलिए तस्वीर जानान हमने खिंचवाई नहीं و بادشاہ چې کله سړی تنها وي بې یاره وي د لا چې هجران کې کم سوز و ګداز ملاویږي هغه ماله خوند راکوي کله چې بیا اسره پیدا شي زړه تسلي شي نو مالا دا خوښ دی چې زه د یار په هجران کې سوځم ځکه تصویر نه وباسم څلورم کس د الله والا دی هغه ورته وایي कि बुत परस्ती दीन अहमद में कभी आई नहीं बुत परस्ती दीन अहमद में कभी आई नहीं इसलिए तस्वीर जाना دیگه ملامت تو مشکل نیسته بعضی بیمار ده نیمه او کری دام یا تو مکوی چې د سره کومه ناویدو کې ثواب کې نه ثوابونه صرف د الله پتی صرف د راضي